السلام علیکم، زما نوم واحد الله دی او زه د اهل سنت بشاري علاقې سره تعلق ساتم او زه د مطلب صوبایي حکومت او د ټل سکواډ کمانډنټ جناب علمگیر صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغه مونږ په دې مشکلو حالاتو کې او مونږ سره د هلیکاپټر فراهم او دین علاوه نور سهولتونه هم مونږ ته فراهم کړل. نو د دې مونږ یو جهان مننه کوو چې دې مونږ ته په دې مشکلو حالاتو کې مونږ سره شانه بشانه ولاړ دي. نو موږ بیا د خپل علاقې طرف نه او د اهل سنت طرف نه زه دې ته ډیره شکریا ادا کوم چې دې موږ سره شانه بشانه ودرېدل په دې مشکل حال. مونږ زنه داسې هغه دي چې هغه ځای کې بالکل ترانسپورټ خو بالکل دا صحیح خبره ده که نه او هغه بند دی. نو هغې په وجه مونږ مریضان شو. داسې ډېره زنه داسې دي چې هغه آوټ کنټري ته ځي، هغوی غریبانان دي، هغوی په لکه هغوی هغه خرابېږي که نه کوم ویزې دي نو هغه خرابېږي، هغه کسان مونږ پکې راوباسو. نو داسې ډېر زه داسې مطلب خطرناک کیسونه وي چې هغه مونږ په دې کې مطلب موږ ته دا فراهم کړي دي او دا سهولیات موږ ته په دې هلیکاپټر په ذریعې سهل کېږي. بالکل مونږ په دې کې داسې راغلو لکه مخکې مونږ خپل ګاډي کې به راکېناستو او دلته به کوز شو. بالکل ګاډي نه ایزي طریقې سره هېڅ داسې هغه نشته پکې. زمونږ علاقه بشاره چې ده هغه دې وخت ډېر مشکلو حالاتو نه مطلب هغې ګزران کېږي که نه. نو موږ یو جهان د پاک فوج یو جهان مننه کوو کمانډنټ علمگیر صاحب صوبایي حکومت هم شکریا ادا کوو چې هغې موږ ته دا سهولت فراهم کړی دی. نو موږ چې دې څومره شکریا ادا کړو هغه بالکل هغه کمه ده. السلام علیکم، زما نوم سجید حسین دی، تعلق مو بڑا چنار څخه دی او اهل تشی یم. مو د صوبایي حکومت د ټل سکاوټ شکریا ادا کوو چې هغوی مو ته هلي فراهم کړی دی، هغه په ذریعې مو ورڅو راستې بند دي. خو مو د صوبایي حکومت ګورنمنټ نه دا اپیل کوو چې لارې خلاصې شي، امن راشي، په کار دی نور اسانتیا راشي. مو ډېر شکرګزار یو دي طرف علمگیر یوسفزۍ مو ډېر شکرګزار یو چې هغه مو کله هلي دلته کیني، هغه نه بعد ګاډي مخیه کې فوډ دی، هغه نه بعد اوبو چې کوم سیستم دی کوم ټول سیستم دی هغه د فراهم کې هغه مو ډېر شکرګزار یو. السلام.